کوم واړه ماشومان چې وفات شي دوی به جنت کې کوم ځای کې او عمر به څومره وي؟ کوم واړه ماشومان چې وفات شي دا خو جنتیان دي، ځکه چې کل مولود یولد علی فطرة الاسلام. او دویمه دا ده چې دا به جنت کې چیرته وي؟ نو مخکې د جنت نه د حضرت آدم ابراهیم علیه السلام ته حواله شوي دي د هغه په تربیت کې. امام بخاری یو حدیث ذکر کړی، رسول الله مبارک وفرمایل زه لاړم نو داسې یوه ونه وه، پوړی وي، یو باغ و، پاس ورو ختم. حضرت ابراهیم علیه السلام ناسو ګر چاپېره ورته ماشومان وي. ما تپوس وکړو دا څوک دي؟ وي دا هغه ماشومان دي چې دا په ماشوموالي کې وفات شوي دي او مور او پلار مسلمانان نو. ځکه چې مور او پلار مسلمان بیا خبره ختمه ده. دا د خیر الابوین تابع دی، یعنی مور او پلار کې چې کوم غوره دی، که پلار مسلمان دی دا بچی د پلار سره دی، که مور مسلمانه ده دا د خیر الابوین تابع وي. بیا خو چې کافرانی وي، بیا چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام دا تربیت د جنت په قائمېدو سره دوی نه ختم شي، نو الله جل جلاله به یا دا ځوانان کې جنت ته به ولېږي، نو دا هم میلاویږي، ځکه چې هر سړی به جنت ته په حالات د ځوانۍ کې ځي. او دویمه دا ده که د مور او پلار یې وغواړي چې همدا ماشومان دی راته ماشومان میلاو شي، ځکه چې جدا شوي دي ته نه مینه یې نه ده لیدلې، نو خدای به مور او پلار ته دا ماشومان ورکي. والحقنا بهم ذریتهم سورة الطور قال فما حسبکم سفاره کې په دې کې مفسرین وایي هغه ماشومان به د مور او پلار سره میلاو شي. क्या दौरान एहतिकाफ उस्ताद बच्चों को पढ़ा सकता है؟ دا تاسو بچا ډېر مخکې کړی خو مونږه ډېر میاس کې جوابونه ونه شو. نو دوران اعتکاف ماشومانو ته سبق ویلو که حرج خو نشته دی، دا ویلی شي. دا دعاګانې دي. دا یو کس وایي سعودي عرب کې یم او ستاسو بیان مې واورېدو چې خپل نږدې جومات نه لرې مزه، نو موږ سره خواته وړوکی جومات دی، امام پکې نشته، نو لرې جومات ته جماعت د پاره ځم، نو دا جایز دی. دا مونږه مشکات شریف کې یو حدیث ویلو، دا غي په تفصیل کې او په تشریح کې بیا دا خبره مونږه کړې وکړه. یو کس لري جمعات ته ځي نو دې سره د خپل د محلي جمعات شړکیږي، نو بیا د تلل ګناه ده. او حدیث په دې باندې و چې جمعات څونه لري ځینو دونه قدمونو کې ثواب دی، مونږ دا ثواب نه دی چې تا خپل نږدې جمعات پرې دا لري ځه. دا په هغه صورت کې چې تا نه جمعات لري وي او تا ورته راځي، نو داسې جمعات چې امام پکې نه وي، یا داسې جمعات چې مطلب ته بل ځای کې امام یا مؤذنی یا تا ته عذر دی بل ځای ته تلو د پاره، نو بیا خو تلل جایز دی، خو بیا عذر تلل جایز. اوس دا عذر دی چې امام نشته، نو چې امام نه وي نو بیا جمعات د جمع پکې نه کېږي، نو ته بیا څه کوې؟ وړوکی جمعات دی، وړوکی جمعات یو خو عام د لارو دا جمعاتونه، نو بیا خو هغه جمعات ته ځه چې 15 وخته جمع پکې کېږي، هغه جمعات ته تلل بیا پکار دي. نو دې نه معلومیږي چې دا ستا د محلي جمعات نه دی، که دا د محلي جمعات دی خدا به آباد وي، دا د محلي جماعت نه دی، خو بیا هم د الله کور دی، نو کوشش وکړئ چې دا تاسو آباد کړئ. نو تا پاکستانی دی سعودي عرب کې یم، نو مطلب پاکستانی یم، نو دیو خو یې نشي آبادولی. معتکف او معتکف میں کیا فرق ہے؟ په معتکف او معتکف کې څه فرق دی؟ یو د معتکف په کسرې د کاف سره دا اعتکاف کوونکي ته ویل کېږي، فاسم فاعل دی، څوک چې اعتکاف کوي ته معتکف وي. یو د معتکف ویل کېږي مکان الاعتکاف ته چې کوم ځای کې ته اعتکاف کوي، لکه ستاسو معتکف د جمعات دا حدود دي، او که یو زنانه ناسته د هغه زنانې معتکف هغه کمره ده، نو مکان الاعتکاف ته ویل کېږي چې کوم ځای کې اعتکاف کېږي، نو دا بیا ظرف مکان دی. لیلۃ القدر تالاش د کوم ملک په حساب سره وي، پاکستان یا د سعودي عرب؟ په دې باندې هغه څه ویل دي منافقت مه کوه، ډېره ښکلې خبره کړې ده، منافقت مه کوه. په کوم ځای کې چې روجي نیسي دا غزي په اعتبار سره وی لیلۃ القدر لټاوه. منافقت سره کوي ځان خلاصې چې مانه تاسو کې پاکستان په دغه سره کې که سعودي عرب پاکستان سره کېږي، ته په روزه سعودي عرب کې ته روزه نیسي، ستا یو اشتمه ده زما شلمه ده، ستا دو اشتمه ده زما یو اشتمه ده، ستا د اشتمه ده زما دو اشتمه ده، نو زما په حساب سره ته څنګه کوي؟ خپل حساب سره ځان لیلۃ القدر لټاوه. دا ډېره ښکلې خبره کوي، منافقت مه کوه، ځان مه خلاصوه.